نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده په دې وظیفې سبا ستاسو 1000 حاجتونه دا پوره کیږي ځکه چې مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې امام شافعي رحمت الله علیه په ډایره کې دا کلمات دا لیکل شوي چې کم بنده پرې ترتیب او پرې طریقه کار سره دا وظیفه وکړي الله پاک به د دې انسان 1000 حاجتونه دا پوره کوي فرمایي چې حضرت خضر علیه السلام یو ډیر زیات نیک عمل سړي ته دا کلمات محترم دا ورکړي او بیا دا کلمات را نقل کړي امام شافعي رحمت الله علیه او په خپل ډایره کې محترم دی لیکلي نن چې کوم وظیفه ده 1000 حاجتونه پوره کېدو واله ده ستاسو حاجت یا به یوي یا به درې یا به لسی او یا به 50 او یا به سلی نو که تاسو ګور دلته کې 1000 حاجات ستا پوره کیږي نو راځئ دا وظیفه په خپله مو کوئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کوئ مسلمان هغه ده چې کوم څیز د ځان لپاره خوښ کوم دا به د نورو خلکو دپاره هم خوښوي نو په خپله هم دا وظیفه وکړئ ملګرو سره هم شیر کوئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده دا به کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک آخري رسول دی زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو او درنو مسلمانانو خویندرونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي لاجواب او انتهایي پاورفول وظیفه ده یاد ساتئ محترمو ستا مشکلات دي نه ختمیږي ستا حاجات دي نه پوره کیږي راځه نن درته د یو لوی امام د ډایرې نه یو ناشنا وظیفه ښیم امام شافعي رحمت الله علیه په خپل ډایره کې یو ناشنا وظیفه لیکلې ده او فرمایي چې هغه نقل کوي د یو ډیر زیات لوی بزرګ نه او هغه بزرګ ته دا وظیفه ورکړې ده حضرت خضر علیه السلام وظیفه هو انتهایی د کمال ده انتهایی پاورفل ده اثر به کوي سمدس به اثر کوي انشاءالله العزیز په یو خبر پکې ده چې څومره ما ورته په اخلاص باندې وکړله دومره به د وظیفې اثر دا بسې وایي خو چې څومره زمونږ په دې وظیفه کې اخلاص نه نو بیا به قبولیت یا زر به اثر نه کوي محترم مسلمانانو کوشش وکړئ په خپله هم دا وظیفه له زړه نه وکړئ او چې څومره ستاسو یاران دي څومره دوستان دي هغوی ته هم دا شیر کوي ځکه چې هغوی هم دغه ذکر کوي نو ستا به هم پکې ثواب وي هغوی هم دغه مونځ کوي نو ستا ته به هم الله پاک ثواب دا به درکوي راځئ په دې ثواب کې ځان دا شریک کړو نن چې کومه وظیفه ده محترمو انتهایی لاجواب او انتهایی اسانه وظیفه ده ترتیب او طریقه کار به داسې شي تاسو به نیت وتړئ د 2 رکعاتو نفلو نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته صلات حاجت مونځ ادا کوم په دې ازروه فرضا د خدای خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر کله تاسو الله اکبر کو هغه نه بعد به ثنا وای سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بیا اعوذ بالله بسم الله سوره فاتحه سوره الاخلاص بینوای بیا وتاسو سوره الکافرون وای قل یا ایها الکافرون تاسو به سوره الکافرون پورا سورت دا وتاسو وای یولس پیرم پورا کو رکعت برابر شو دویم رکعت پاسي بسم الله بوي سوره فاتحه بوي بیا به هغه نه بعد سوره الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا وته 10 پیری وي او دی ویل 10 پیری بیا به هغه نه بعد رکعت برابر کی او سلام وګرځي او بیا به هغه نه بعد سجده باندې سر کېږي ذکر دې سر کې هو دو په سجده باندې لومبه کار بداو چې لس پیری په درود شریف وي لس پیری با دریم کلمه وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم مکمل کلمه. یا بتاسو 10 پیری اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا بوي. او په بلس پیری رنبای کلمه ویم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دا سره موي صرف لا اله الا الله محمد رسول الله او دی ویلی 10 پیری. بیا به د هغې نه بعد چې کله ته را وظیفه کیم نو خپل حاجت دا به ذهن کې ساتي ان شاء الله العزیز. الله پاک به په دې وظیفې سره سره لس